ښودل شوی او 4 لسیزې وروسته په لومړي ځل جګړه کې تلفات 0 شوي دي. د افغانستان زندانونه په لومړي ځل د سیاسي بندیانو تش شوي دي. ټولې دولتي ادارې په کم وخت کې فعالې شوې او خدمات وړاندې کړي. د پخواني رژیم 15 لکه مامورین د اسلامي امارت په مختلفو برخو کې د پخوا په شان خپلو دندو ته دوام ورکوي او له هیچا سره تبعیضي یا انتقامي چلند نه کېږي او نه شوی دی. اوسنی حکومت کې د هر قوم سمت او مذهب خلک ځان ویني او ژمن وي چې د لا پراختیا لپاره به د هر قوم او مذهب متخصصینو ته د کار کولو ښه زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د فساد او زورواکو مخه په کلکه نیول شوې ده. اداري فساد، غصب، د ملي شتمنیو نه شخصي استفاده او د قدرت جزیرې له منځه تللي دي. افغانستان وروسته له 2 لسیزو په لومړي ځل متحد او په ټول هېواد حاکم نظام لري. نوی حکومت چې په ټول هېواد بشپړ تسلط لري، د هېواد ټوله جغرافیه او ارضي تمامیت یې خوندي کړی، امنیت یې تامین کړی او د نړۍ هېڅ هېواد ته خطر نه لري. د یو حاکم نظام په حیث حق لري چې نړۍ ورسره رسمي تعامل ولري او د نړیوالې ټولنې مسؤل غړی شي. موږ ټولې نړۍ او په خاص ډول اسلامي هېوادونو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي او د مخدره موادو د کښت او قاچاق پر وړاندې به په ګډه مبارزه کوو. ټول پوهېږو چې د افغانستان سیاسي انزوا د هیچا په ګټه نه ده، نو بناً د ټولو مسؤلیت دی چې د رامنځته شوي ثبات سره مرسته وکړو او په سیاسي او اقتصادي ملاتړ یې تقویه کړو. افغانستان اوس مهال د امنیت له اړخه خورا خوندي هېواد دی. موږ هیله مند یو چې د منطقوي پروژو کار زر تر زره پیل شي او د نړیوالو په مرسته پیل شوي نیمه پاته پروژې بشپړې شي. اوس